صاحبانو د مبارک په ذات باندې سړی حیران شي. زما په ذهن کې خو د مبارک د شان او د عظمت په باره کې چرته 1/100 به ووایم هم هغه فضیلت یې نه راځي. دومره فضیلت یې دی. سړی حیران شي چې د مبارک په علم باندې خبره وکما یا د امام زین العابدین سے مبارک په صبر او په برداشت باندې خبره وکړما چې د کربلا په میدان کې 71-72 کسان په خپل سترګو باندې ټوکړي ټوکړي لیدلې دي. په دکې د رونه د خويندې د ترزامن د ترلورانه د کورنۍ نور افراد او بیا پاتې د خپل والد سے محترم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ هغه شهید لیدلای دی. هغه سر مبارک یې په خپل سترګو باندې د هغه د تن مبارک نه جدا لیدلای دی. د هغه بدن مبارک باندې دغه یزیدیانو ملعونانو لعنتیانو د امام حسین مبارک په بدن باندې پس شهادت نه اسونه د هغه په بدن باندې زغلولې دي چې په هغه بدن باندې اسونه لاړ شي اخوا د خوا وغیا د خپل اندې کړه دی هغه لیدلای دی او د مبارک د زنانو سره د یزید په دربار کې حاضر شوی دی. الته چا پوښتنه تر کړې ده چې ته په څه حال کې؟ امام زین العابدین د مبارک ورته فرمایي چې موږ د الله جل جلاله په عزتونو نعمتونو باندې شکر ادا کوو. په هغه دربار کې امام زین العابدین نه چا پوښتنه کړې چې نیک بخت انسان څوک دی؟ زیات نیک بخته دا څوک دی؟ اور تا فرمائی نیک بخت انسان هغه دی زیات نیک بخته چې بلا نعمتونه په هغه باندې او د رضای چې د باطل طرف ته لاړ نشي. په بلا نعمتونو کې دی په خوشحالوي کې چې د باطل طرف ته لاړ نشي اور ته چې د ډیر په تکلیفونو کې خپل ځان ورته یادي په مصیبتونو کې د حق پرې نه وي. دا نیک بخت انسان دی. پایش او اشرت کې باطل طرف تلاړ نشي او په مصیبتونو کې تکلیفونو کې د حق پرې نه وي ورته دا نیک بخت انسان دی. او یقینی خبره د علما فرمایي چې دا خبره په دې موقع باندې د یزید په دربار کې د کړې ده خدا خبره په خپل امام زین العابدین باندې صادقيږي چې دا په خپل باندې نیکبختو او د ټولو نه زیات نیکبختو ځکه د سہولت په وخت کې باطل طرف ته رجحان نه دی کړی او دینه بم سخت وختي چې ستا پلار ستا خور ستا مور ستا د خاندان بچي صرف مړنا ټوکړي ټوکړي شي رستا د سترګو د وړاندې او ستا په زنانو باندې ظلمونه او تکلیفونه تیر شي او ته بیا حق پرې نه دی او په حق باندې ودرېږي نو د مبارک خو نیکبخت انسان خودلې دی خدای په خپل باندې د نیکبخت خلکو امام تیر دی د الله په ځمکه باندې دا یاد دا د حضور مبارک د اهل بیتو د ګلستان نه یو ګل دی او تاسو امام حسین رضی الله عنه دا هغه بچای دی زوی دی خپل لوم یې څه شی دی خپل لوم یا لکه د تاریخي پس منظر بیا ارته کمالات بیانوم چې د صبر باندې سړی خبره وکا د عفو او په درگذر باندې سړی خبره وکا د په عبادت باندې سړی خبره وکا د الله ته په استغفار باندې انسان خبره وکا د په عبادت باندې د خلفای راشدین سره په مینا او په محبت باندې او بیا پاتې د په سخاوت باندې چې کوم سخاوت ټول دا یاد لره د حضور مبارک د خاندان نه خدا ده چې هغه به سخی
د سید نخ دادا چې هغه به سخی سخاوت با بیا دا د سخاوت امام تیر دی ګوره دا یاد لري دومره سخی انسان